بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو لیدونکو، ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم او د پاکستان د ټولو نه غټ ښار کراچۍ کې موجود یم. دا ځوانان چې تاسو زما سره ګیر چاپېره یې نو دا د بونیر سره د دوی تعلق ته ټول میډیکل فیلډ والا دي. څه سټوډنټان دي او څه چې دي نو جابس وغیره کوي میډیکل فیلډ کې. دوی د میډیکل فاونډیشن چغرزي په نوم باندې باقاعده د یو تنظیم اعلان کوي چې پای کې به سټوډنټانو ته څه مسلې وي، مسایل وي، او یا داسې په کور کلي کې بونیر کې چاته داسې مسلې وي نو په هغې به دوی کار کوي باقاعده. دلته کې را سره د دې فاونډیشن کوم غړي چې دي هغه موجود دي. وسیم جهان دی، ریاض خان دی، د دوی سره به هم په دې حواله خبرې کوو. د دې میډیکل فاونډیشن چغرزي چې په دې حواله باندې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. علیکم السلام. ډیره مننه سجاد خان، ستاسو انتهایی زیاته مننه کوم چې تاسو رالی او زموږ د پروګرام له کوریج ورکوئ او زموږ د غاګ چې دی دا د چغرزي عوام ته رسوئ. دا فاونډیشن چې دی دا مونږ میډیکل فاونډیشن چغرزي په نوم باندې جوړو او نن چې کوم دی د دې زموږ میټینګ دی، ټول ملګري راټول شوي دي او د دې مونږ یو ایجنډا جوړو چې یاره مطلب دا مونږ فاونډیشن بنیاد تقریبا یو میاشت کېږي چې ښودی دی، خو زیاتر خلکو ته دا کنفیوژن و چې یاره د دې فاونډیشن ایجنډا څه ده. نو هغه ایجنډا ما مخې ته راوړې ده، هغه زه ستاسو په دې شیشه باندې د ټول عوام ته مخې ته ایږدمه چې زموږ د فاونډیشن مطلب به دی. نو په هغې کې چې زموږ سره دی د ټولو نه اول نکات چې دی په د دې فاونډیشن په حوالې سره موږ په چغرزي کې څومره خلک دی د هغوی به د صحت په حوالې سره خیال ساتو، د هغوی به خیال کوو. د دې فاونډیشن په حوالې سره مختلف قسمه کم بیماریانې چې دي هغه کم په خطرناکې بیماریانې مختلف یونین کونسل چې دي زموږ په چغرزو کې اویرنس به موږ ورکوو خلکو ته. د دې فاونډیشن په حوالې سره به موږ په پوره چغرزو کې څلورو یونین کونسلو کې سټډي سرکل چې کوم دی هغه به پکې موږ ارینج کوو. د دې فاونډیشن په ذریعې سره به موږ د اف ایس سی نه چې کوم د چغرزو سټوډنټان فارغېږي هغه د پاکستان په کوم ګوټ کې په نرسنګ کې یا په میډیکل فیلډ کې ایډمیشن کوي نو هغې دپاره به موږ هغو ته آګاهي ورکوو. د دې فاونډیشن په حوالې سره اوس زموږ سره یو نرس دی، هغه د فارغ شو، هغه له به موږ د جاب ریفرنس چې دی هغه هم ورکوو. د دې فاونډیشن په حوالې سره به موږ چغرزي کې هغه عوام چې هغه د بیمارۍ اخراجات چې کوم دی هغه نشي وټاولی نو هغې کې به موږ چې زموږ سره څومره بجټ راځي د هغې په حوالې سره به موږ د هغې مدد کوو. د دې فاونډیشن په ذریعې سره به په چغرزي کې چې زموږ سره څومره فاونډیشن دي د هغې به موږ سره د هغوی سره به موږ مل جل کې چې کوم دی هغه کار کوو. د دې فاونډیشن په حوالې سره به موږ په چغرزو کې هغه سټوډنټ چې هغه په میډیکل فیلډ کې انټرسټډ وي او هغه دا غواړي چې یاره زه میډیکل فیلډ ته لاړی خو د هغه فاینانشل چې کوم دی هغه لږ کمزوری وي نو موږ به بجټ ته ګورو، د هغې په حساب سره به موږ د هغه مدد کوو. او اخري خبره پکې دا ده چې په دې فاونډیشن په ذریعې سره به په تحصیل چغرزي کې څلورو یونین کونسلو کې به موږ فری کمیونټي یا فری میډیکل کیمپ چې دی هغه ارینج کوو. ماشاءالله ډېر ښه ملګرو، ډېر ښه قدم دو اوچت کړی دی. الله دې وکړي چې دا کامیاب شي. ریاض خان څه به ویل غواړئ؟ جی سجاد ورور ستا ډېره مننه، ستا د پوره ټیم د اعزاز بھائی، ستاسو د بل ملګري زه ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ په شارټ نوټس باندې دلته رالی او زه د خپلو ټولو ملګرو ډېر شکرګزار یم چې موږ ډېر یو شارټ نوټس ورکړی او دوی په شارټ نوټس باندې دلته ټول راټول شو او زموږ د چغرزي د میډیکل فاونډیشن په حواله سره یو میټینګ ارینج کړو. زه ټولو شکرګزار یم او زموږ د دې فاونډیشن مطلب به دا چې موږ په بونیر کې څومره د میډیکل ریلیټډ څومره مسلې موږ به په هغې باندې کار کوو. زموږ د تنظیم به کار کوي، زموږ د غړي به کار کوي او زموږ د فاونډیشن دغه مقصد دی. خاجي ستاسو چونکې تعلق د سوات د سیمې سره دی، په کم نظر ګورئ د دې سټوډنټ د قدم ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسد الله دی او زه د سوات سره تعلق ساتم، خو زه دا خبره برملا کوم نن چې زه یو چغرزی هم یم او زموږ زیات تر ناسته پاسته چې کوم دی دلته کې د بونیر والا او چغرزي زموږ دا ټول ملګري دي. د دې ټولو بېحد ممنون و مشکور یم، خاص کور د وسیم بھائی، پروان افغان صاحب د هغه لرې نه راغلی دی، زموږ ریاض بھائی، اعجاز او آصف، دا ټول څومره ملګري چې دي نومونه اله ما ټیم پر زیات لګي. انتهایی خوشحاله یم چې دې پروګرام نه چې کوم دی موږ یې راوغوښتو نن د میډیکل فاونډیشن چغرزي بنیاد باقاعده طور باندې ایښودی کېږي او د دې لب و لباب هم دا دی چې په میډیکل فیلډ کې چې کوم دی موږ څومره زموږ نه کېدی شي چې موږ په هغې کې وکړو. څو به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی ستاسو ډېره مهرباني کوو چې تاسو زموږ پروګرام له ښکلا ورکړه. دا فاونډیشن چې کوم جوړ کړی دی موږ دا موږ زموږ بلکې چې چغرزي کې چې کوم عوام دی، غریب عوام دی، کوم
مسلې دي هغو له به کوم چې نیو سټوډنټس راځي زمونږ د نرسنګ له کوم راځي موږ به هغو ته ګایډ ورکوو. تعلق چونکې د دیر سره د لومبۍ خو خپل تعارف وکړئ او څه به ویل غواړئ نی پروګرام په حواله. السلام علیکم ټول ملګرو ته. ټول نول خو نړۍ مننه چې تاسو راغلئ په شارټ نوټس باندې. زما نوم عزیز یوسفزی دی او د دې سیمې سره تعلق لرم. د ټول ناول خو به صرف یو شی ډالۍ کوم د ټولو ننګیالو ته چې را ټول مې ښایستونه د څلور کونجه دنیا کړه زما د خړ پښتون پکې مثال نه و شړیا. زمونږ ورور وسیم جهان چې کوم سټیپ اخیستی دی باید چې هغه د ستاینې وړ دی او نرس چې کوم دی دا په معاشره کې یو انبریکیبل بیک بون دی د کمیونټي دپاره چې هغه یو ښه هیلث پرووایډ کړي ایوریبډي ته او دغه زموږ دپاره امپورټنټ دی. د هیلث نه بغیر موږ یو کار هم نشو کولی. ټولو شکریه ادا کوم چې دې ځای کې دا میټینګ را جوړ کړو او بیا د چغرزي میډیکل فاونډیشن چې زموږ کوم دی دا صرف او صرف د دې مقصد دا دی چې موږ د خپل عوام خدمت وکړو او خاص کر د چغرزي خدمت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نوم به سجاد وایي ستاسو د ټولو ملګرو دلته په راتګ باندې ستاسو ټولو شکریه مننه مهرباني. د اصل کې د چغرزي په نوم باندې د یو فاونډیشن چې کوم دی د هغې به حوالې سره چې کوم دی میټینګ دی او خبره چې کوم دغه بدن کېږي. بهرحال زه به صرف دومره ووایم چې هغه شاعر وایي چې د کعبې دننه هر سړی ولی دی کلک ایمان په میکده کې معلومیږي. پکار دا ده چې انساني خدمت دپاره موږ ټول دا جذبه ولرو د یو بل بیکبون جوړ شو او د معاشرې چې کوم دی په څه نه څه هر سړی په خپل مد کې لګیا دی. دوی په سوشل میډیا په دغه باندې جرنالیزم سره حوالې سره لګیا دي. هر سړی په خپل مد کې لګیا دی خدمت کې. پکار دا ده چې موږ هم د معاشرې چې کوم دی هغه خدمت چې کوم دی هغه وکړو. قدرمنو کتونکو په کراچۍ کې موجود ما د میډیکل فاونډیشن چغرزي په نوم باندې باقاعده دې ځوانانو یو تنظیم جوړ کو او په دې کې به دو د بېوسه لاچاره خلکو سره سره د کم سټوډنټس ته چې کم پرابلمز دي نو د هغې پای کې به دو کار کوي. نو یقینا چې داسې ځوانان په هر ځای کې دی الله پاک ډیر کړي چې داسې قسمه خدمت کوي د خلکو. یقینا چې دا خپرونه به ستاسو خوښ شوي وي. د الله په امان.